یعنی یو مولوي صاحب د خپل شاګرد جینۍ سره هم دغه شانتې غلط کار کول چې په خپل د ځان نه ریکارډینګ کړ. دومره بې شرمه مولوي صاحب و. عزتمن چې موږ په خپله منه خفه شوم ډېر سخت چې دغه ویډیو مې وکتله، ځکه چې په سنت ښه برابر، ښه غټ غټ ویښته، ښه ښایسته، ښه غټه اوږده ږیره یوې ماشومې سره هم دغه شانتې غلط کار کولو. زه مینوال مکمل تفصیلات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټاله نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو د قیامت علامې شروع شوې، ځکه عزتمنو چې یو امیر صاحب یعنې ښه په سنتو برابر چې یوې یعنې دغه سکول کې استاد دی. عزتمنو امیر صاحب په دغه خپل شاګرد سره په دغه طریقه باندې غلط کار کولو چې نیولې او هغوی کې به یې کېنول او چپۍ به یې ترېنه اخیستلې او داسې سلو سلو به یې خوځوله چې عزتمنو قیامت به نه راځي څه. او دغه امیر صاحب د خپله د ځان نه هم ریکارډینګ هم کوي. خو دغه بې شرمه د ډېر د شرمېدلو د لاسه د کټ هم نشي پاڅېدلی، ځکه عزتمنو چې دغه شانتې غلط کارونه کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو هم دغه شانتې د دې غمونه او مصیبتونه دې هم وساتي او داسې بې شرمه کارونه هم وساتي. عزتمنو چې واره ماشومه د دې زندګي تباه او برباده کوي. مینوال د داسې خلکو په اړه باندې تاسو څخه د حتما خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.